وایي زه را ولاړ کړم ما ته وایي راځه حتیم ته راسه ما وایي د کوټې کونډۍ ولګوله حتیم ته رالم په حتیم کې د باندې زړه پرېشن وکول د زمزم په اوبو باندې زړه راته پرېمینځل چې کله له حتیمه راووتم براق ولاړو براق مشتق له برقه چې ده برق دا معنا چې د انسان د سترګو نظر لګېږي دی به له دې ځکې قدم اخلي هغه ته بیا لګوي او یا دا معنا توره شپه ده دا براق خپله رڼا کوي روانې وایي له ما سره جبریل امین میکایل ملګری و 50,000 نورې فرشتې ولې له دې حتیمه راووتم په براق باندې سپرېدم وایي زه ودرېدم وایي ما ته جبریل امین وویل چې ولې په براق نه سپرېږې وایي ما ورته چې جبریل امینه الله ته سوال کوم چې زه په براق ولاړ سم امت به زه څه کوم امت به زه چاته پرېږدمه وایي الله جل جلاله جبریل امین ته ورته چې رسول الله ته ورته ووایه چې زه دې په امت باندې نه خفه کومه د تا امتیانو ته به زه خفګان نه ورولمه د دوی دپاره به مصیبت هم خیر وي د دوی دپاره به خوشحالي هم خیر وي د دوی دپاره به ځواني هم خیر وي په دوی که مسکیني راغله دا به هم د دوی دپاره خیر وي که دوی ته خدای مال ورکړو خدای تعالی به مال کې هم دوی ته ډېر خیر واچوي جناب رسول الله سپور سو له دې ځکې روان سو بیت المقدس ته دې ته اسرا وایي سبحان الذي قرآن کې دا یو صورت ده په سبحان ټکي باندې شروع ده خدای تعالی وایي پاکي د هغو ذات لره چې له دې مکې معظمې یې خپل بنده روان کو بیت المقدس ته ورسول ټول انبیا 1,4,000 کم زیات سب انبیا ولاړ دي انبیا چې سب ولاړ دي څوک وایي آدم علیه السلام به مخته کېږي څوک وایي بل پیغمبر به امامت کوي جناب رسول الله چې راغی جبریل امین مسله ورته واچوله وایي تقدم یا رسول الله ته مخته ټولو